سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله العظيم. दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक है जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। मोहतरम सामीन किराम, द रब्बे कायनात लाख लाख मेहरबानियाँ दी च रब्बे कायनात सरदार दो जहान प उम्मत के पैदा करियो औदा सआदत रा तरा नसीब करे दे। नन प कायनात के हर तरफ ता द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आवाज़ुन दी। कब हैसियत लीडरी नो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कब हैसियत द इमामानो इमामी नो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कब हैसियत बादशाहानो बादशाहवी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कब हैसियत मुअल्लिमवी नो द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बहस, कब हैसियत यो हुक्मरानवी नो द नबी अलैहिस्सलाम बहसुना। अल्हम्दुलिल्लाह मंगला अल्लाह दासे पैगम्बर रा करे चे हर हैसियत सर नुमाया आला और बाला दे, हर तरफ बांधे और हर जाविये सरा और हर हैसियत सरा दद प दिन की और दद प शरीयत की और दद प ज़ात के मंग द पारा रहनुमाई मौजूद दा। ज़का अल्लाह दत द पैगम्बरानो सरदारी वर करे दा। मखकीनी पैगम्बरान हम आलाऊ, मखकीनी पैगम्बरान हम बालाऊ, खु सरदार दो जहान द बाला व बाला दे, द आला व आला दे। और आगा पैगम्बरान ज़का महदूद सीज़ुन वर करे शिविव चे आगा पैगम्बरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महदूद वक्त द पार राली गलू, महदूद टेम द पार रागलीगू, द महदूद कौम द पार राली गले शिविव। नो अगवीला हम अल्लाह मरतबे वर करे वे पखपल वक्त के हर पैगम्बर पा आगा वक्त के द टोल न मोतबर इंसानू, पखपल वक्त के हर पैगम्बर द खपल वक्त द टोल न मोतबर इंसानू और द टोल न आला इंसानू। द पैगम्बर पदोर की बल यो इंसानुम आला नबी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त टोल पैगम्बरानो ला शक्ल सूरत बेहतरीन वर कड़ो, क़दो क़ामत बेहतरीन वर कड़ो और दगरंगे हौसले बेहतरीन वर कड़े वा। टोल पैगम्बरान बहादुर पैदा शिवी दी, टोल पैगम्बरान
الله ته نږدې او مقربین پیدا شوي دي، خو الله رب العزت په هر څه کې درجې جوړې کړي دي. نو بیا الله رب العزت د ټولو پیغمبرانو په ټولو درجو کې د ټولو نه اوچته درجه محمد رسول الله له ورکړې وه صلی الله علیه وسلم. نو بهرحال عزتمندو نور پیغمبران هم اعلی، زمونږ پیغمبر د ټولو نه اعلی دی او دا الله دا مرتبه ورکړې ده. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم الله ورفع بعضهم درجات. الله رب العزت وی د رسولانو یو گروپ ما جوړ کړو، دی رسولانو کې به بعض علما بعضو باندې فضیلت ورکړي، نو دا فضیلت هم په خپل باندې الله ورکړي دی، دا مرتبه هم الله ورکړي دا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام د لامحدود زمانې د پاره راوستو، هغوی د محدود زمانې د پاره. مخکې پیغمبران خاص یو جبې د پاره راغلیو، یو پیغمبر له به خاص جبه ورکړی شوه، د بل کلي پیغمبر به بیله جبه وه، جدا جبه وه، جدا علاقه به وه، جدا خلق به او هغه پیغمبر به د هغوی په جبه نه پوهېدو. نو خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام الله ټولو جبو والا د پاره راولېږلو، د ټول قومونو د پاره راولېږلو، د ټولو علاقو خطو د پاره راولېږلو. دا الله رب العزت خپل قرآن کې بیان کړي. الله قرآن کې وی وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وی هود علیہ السلام ما عادیان عاد قوم عاد ترا لېږلو. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، صالح علیہ السلام ما سمود قوم سمود ترا لېږلو. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، شعیب علیہ السلام ما د قوم مدین ترا لېږلو. خاص قوم خاص پیغمبر بیا خاص جبه باندې براغلو. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، الله رب العزت وی ما به کم پیغمبر را لېږلو نو د خاص قوم په لینګویج او هغه جبه باندې به مې را لېږلو. د خاص قوم یو اصطلاح به وه، جبه به وه، هغه جبه باندې به ما خاص پیغمبر را ولېږه. نو ګوره هود علیہ السلام عاد تا، صالح علیہ السلام سمود تا، شعیب علیہ السلام مدین تا، ټول پیغمبران خاصو جبو باندې چې کله زمنګ د سردار دو جهان نمبر رالو، الله قرآن کې گویا شو، الله آیاتونه راولېږل. تبارک الذی نزل الفرقان على عبده للعالمین نذیرا. اے زما بندگان واورئ، ما خپل برکت والا قرآن په داسې انسان باندې نازل کو چې د ټولو عالمونو دپاره مې پیغمبر را لېږلی دی. دا یو شان دی، الله ورکړی دا شان. نو خاصو پیغمبرانو له الله خاص صفات ورکړي، لکه وکلم الله موسی تکلیما، موسی علیہ السلام سره خصوصي کلام شوی دی، نورو پیغمبرانو سره هغسې نه دی شوی. آدم علیہ الصلوۃ والسلام سره خبرې شوي دي جنت ته دی، هغه ته دا فضیلت حاصل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله رب العزت خاص په معراج باندې د خبرو شرف حاصل کو، او 1-to-1 ملاقات شو، سپیشل او خصوصی ملاقات شو. نو دا درجه به سردار دو جهان ته ملاو شوې ده. نو درجه عزتمندو په هر سیس کې شته، پیغمبرانو کې، په صحابه کرامو کې، په جنتونو کې، په کاڼو کې، په جماعتونو کې، په دې ټولو سیزونو کې الله درجې پیدا کړي. د انسان د بدن په اعضاو کې په هر سیس کې درجې شته. دې سره د نورو پیغمبرانو درجه نه کمیږي، ځکه هغه پیغمبران په خپل وخت کې ښه پوره معتبرو او په هغه وخت کې د هغوی نه زیات عزتناک او ډېر او زیات اعلی څوک هم نه و. او ټولو پیغمبرانو ته دا پته وه چې سردار دو جهان الله رب العزت مخکې نه فیصله کړې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی بعثتو والآدم بین الروح والجسد، وی زما د بعثت خبره په هغه وخت کې شوې وه چې آدم علیہ الصلوۃ والسلام په بدن کې لاسام نه واچولی شوي، یعنې د هغې نه ډېره مخکې شوې وه. بعضو تاریخونو لیکلي چې 2000 کاله مخکې الله رب العزت نبی علیہ السلام یا د نبی علیہ السلام د نور په شکل کې پیدا کو. او ټول پیغمبرانو ته الله رب العزت د نبی علیہ السلام تعریف کړی دی. هاي داسې پیغمبر چې ټولو پیغمبرانو ته به الله خپل تعارف هم کو، د خپل پیغمبر تعارف پې هم کو. راغلی هم لا نه دی، زرګونو زمانې وروسته به راتلو. الله قرآن کې وایي وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم بِكِتَابٍ. الله رب العزت وی ما د ټولو پیغمبرانو نه کلک میثاق اخیستی و، کلکه وعده، کلک لوز، چې زما اخیری پیغمبر راشي لتؤمنن به ولتنصرنه،
تاسو به ټول په هغې ایمان راوړئ او د هغه به کلک مدد کوئ. آدم علیہ السلام ته الله ویلي، ابراهیم علیہ السلام ته الله ویلي، موسی علیہ السلام ته تورات کې ویلي دي، او دغه رنګې داود علیہ السلام ته ویلي دي، زبور کې ویلي دي، عیسی علیہ السلام ته ویلي دي، انجیل کې ویلي دي، او د هر پیغمبر ته دا ویلي. به هر پیغمبر خپل امت ته ویلي دي چې ګوره زه چې الله را لېږلم ما نه دا وعده اغستې ده، نو تاسو ما سره واده وکئ که دا نبي آخر زمان زمونږ په دې زمانه کې راشي او زه نیمه، نو تاسو ما لتؤمنن به ولتنصرن، یو به په ایمان هم راوړئ بل به هغه سره کلک مدد هم کوئ. نو بهرحال عزتمندو الله رب العزت دله یو لوی مقام ورکړی. ګینې نبی اسلام چې په کوم کلي کې راغلی دی او کم په کم ښار کې پیدا شوی، بظاهره هغه ښار دنیاوي لحاظ سره کمزوری ښار و. هغه وخت کې لق و دق صحراګانې وي، د اوبو څه خاص انتظام موجود نو، او دغه رنګې اونې بوټې ګلان او ګلابونه او بهترین دا څیزونه موجود نو، پل فروټ والا ونې نه وي، بس صرف کجورې او نور کارجن ځمکه. خو الله رب العزت په نبی علیہ السلام په راتګ باندې داسې مشهوره کړه چې زمونږ په ملک کې شړ شته موږ یې نه پیژنو، او مکه او مدینه د ټولې دنیا عالم خلک پیژني. دې ته یو هندو مورخ لیکلی، تاریخ دان، چې ګوره د دې نبی آخر زمان که څوک معجزې نه مني او بیم د دې دلیل غواړي، وي دا ډېر قمقل انسان دی. وی تاسو سوچ وکئ، دنیاوي لحاظ سره سوچ وکئ چې یو پیغمبر یو کس رالی په داسې ځمکه باندې، نه هلته سکول شته، نه هلته مدرسه شته، نه هلته تعمیراتو لحاظ سره اوچت ځمکه ده، نه د اوبو څه خاص سیسټم شته، نه د باغاتو څه خاص سیسټم شته. دنیاوي لحاظ سره یو پسمانده علاقه ګڼل کېده، دنیاوي لحاظ سره یو پسمانده کالج یونیورسټي وغیره اسم نشته دی، او بیا هم دې پیغمبر په لږه موده کې ځان سره داسې یو جماعت تیار کو چې دغه پیغمبر او دغه سړی د خپل جماعت ملګرو سره ملګری شو او دیوارې چین ته راورسېدو او د هندوستان ځمکې ته راورسېدو. وایي د دې نه زیات دلیل د قبولیت نور کم دلیل دی، هغه د حقانیت نور دلیل ته څه غواړي؟ یو څیز مو سره ظاهري ساز و سامان نشته او په ټوله دنیا باندې خور شو، او په ټوله دنیا باندې هغوی حکومتونه وکړه او د ټولې دنیا خلکو ته د حکومت چلونه وښودل. نورو خلکو سره عزتمندو قانون نشته، او که قانون شته نو د هغوی قانون کمزور او ناقص قانون دی او بدلیدونکی قانون دی، هر کال بدلیږي او کله مینځ کې بدلیږي. د اسلام چې کوم بنیادی قانون دی دا نه بدلیږي. بهرحال عزتمندو الله رب العزت موږ او تاسو له داسې پیغمبر را کړی، نو موږ او تاسو له د الله شکریه ادا کول پکار دي. تاسو ټول وایي الحمدلله، او یو ځل اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. بهرحال درود شریف ډیر ویل پکار دي. عربو کې یو څو خصوصیات دي، هغه خصوصیاتو نه یو خصوصیات دا دی هغوی هر وخت درود شریف وایي. صلی علی محمد، صلی علی، چې یو بل ته آواز هم کوي محمد، د محمد په نوم باندې خلکو ته آواز کوي، نوم به خپلي، مثلا بادام ګل، چار ګل، او هغوی ته نه وایي محمد یا عبدالله. عبدالله هم د دې وجې نه وایي، نبي علیه الصلاة وسلام وایي د الله دوه نومونه ډېر خوښ دي، یو عبدالله او بل عبدالرحمن. نو هغوی د نبي علیه السلام په خبرو باندې روان دي، نو چې آواز کوي محمد، خپل زوی ته هم آواز کوي محمد، محمد نوم به نه. او دا شان مثلا ډریور ته آواز کوي، کنډکټر ته آواز کوي. دویم دا دی چې په لاره کې څه قسمه خبر راشي، یا راشي صلی علی محمد، صلی علی محمد، صلی علی محمد، درود شریف وایي. مثلا دوه کسان دي مخکې نه بل ګاډی را روان دی او دې ګاډي سره ټاکره وواله او ګډ ور شو، نو زمونږ خلکو کنځلې کوي ستا پلار، ستا نیا، ستا مور، هغه وایي صلی علی محمد، وایي درود شریف ووایه چې الله دې بچ کي. دا د هغوی اواز. چې بل ته غوسه یي که نه، ته ورسره غوسه یي، تا ته وایي صلی علی محمد، په پیغمبر باندې درود ووایه. نو د کنځلو په ځای هغوی دا کار کوي. دا د هغوی یو ښه صفت دی عزتمند. د ډرایوینګ په وخت کې او په عام اوقاتو کې، د غصې په اوقاتو کې به درود شریف هغوی وایي. زمونږ خلک یې صرف فضیلتونه بیانوي، بس فضیلتونو کې موږ ډېر تکړه، هغوی دومره فضیلتونه هغوی له نه ورځي. زمونږ خلک فضیلتونو کې ډېر تکړه، د دې دا فضیلت دی، د دې دا فضیلت دی، د دې دا فضیلت دی، کوي به یې څوک داسې نشته، کوونکي خلک ډېر کم دي. نو بنیادی خبرې په عربو کې موجود دي، د هغوی عقیده مضبوطه ده
او هغوی دا لوی لوی اعمال فرایض اعمال مثلا مونځ زکات جهاد دا هغوی کې په هر چا کې شته بدعمله نه بدعمله عربي کې دا څیزونه شته مونځ خامخا کوي او په هر ځای کې کوي او آسانو طریقو سره کوي او درود شریف دی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام حق ادا کوي درود شریف هر ځای کې وایي او تا ته به مې صلی علی محمد وایي درود وایه که نه نو الله رب العزت منگا و تاسو العظیم پیغمبر را کرے د د تذکیری سمرا عام دی چې کوم ځکه الله یادیږي الته محمد رسول الله یادیږي کلمه دا لا اله الا الله دویم جز محمد رسول الله زمنګ بچي اوشي ماشوم اوشي د ټولو نه اول من ورته په وخت کې وی کلمه وایا د زړه ته د ټولو نه اول گفت او اول آواز او اول صدا او اول ندا د لا اله الا الله اور سوا اور سره د محمد رسول الله اور سوا که مونږ ته پنځه ټیمه کې انسانان راغواړي نو یو طرف ته اشهد ان لا اله الا الله بل ته اشهد ان محمد رسول الله دومره الله رب العزت د بل پیغمبر ذکر له دومره عمومیت نه دی ورکړی دومره شهرت څومره چې د محمد رسول الله له ورکړی نبی علیہ السلام له الله نومم دومره عجیبه خیره چې څوک ورته کنزل کوي نو پهله به صفت کوي که څوک ورته کنزلم کوي رد بدم وي نو سړی خو به محمد نوم یادوي که نه یو سړی چاته کنزل کوي نو پهله د هغه نوم یاد کړي بیا کنزله وکړي خو د نبي علیه السلام نوم چې یاد کړي نو وایي به محمد مثلا داسې نو محمد معنا د ستایلی شوی صفت کړی شوی نو مخکې د صفت وکړو نو چې وروسته کنزل کې نو مطلب ځان ته وایي چې زه دروغجن یم ځکه تا مخکې صفت وکړو یو سړی وایي دا سړی ښه سړی دی خو د ده داسې وکړم دا ته فضول کسې اوس د صفت وکړو اوس داسې وی نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام نوم چې یادې نو مخکې به صفت کې د محمد منه ستایلی شوی انسان صفت کړی شوی انسان صفتی انسان ښه انسان اعلی انسان او بیا ورته وروسته کنزل کې نو پته دی ته په خپله باندې وایي چې زه دروغجن یم ځکه متضاد خبرې کې یو ځل دې صفت وکړو اوس ګډې وډې وې نو الله رب العزت ول نوم داسې ناشنا ورکړی دی چې څوک ورته کنزل کوي نو هم د نبی علیه السلام صفت به یو ځل کوي خوله به صفا کوي په ګنده خوله به چې کوم دی کنزل هم نه کوي داسې الله بهترین نوم الله نبی علیه السلام له ورکړی دی او ګوره نومونه ډېر نومونه دي او خلکو یې خیری پاره زمانه کې دا نوم الله رب العزت د پیغمبرانو نه د انبیاء کرامو نه د خو خلکو نه د عام خلکو نه د ټولو نه داسې ساتلی و چې د دې نوم ته د چا هم ذهن نه دی تلی او دا نوم داسې الله رب العزت ساتلی نو نوم د نبی علیہ السلام دومره اعلی دی په پیغمبرانو کې د ټولو نه اعلی پیغمبر محمد رسول الله دی نبی علیہ الصلاۃ والسلام څنګه چې زمونږ پیغمبر دی الله د پیغمبرانو پیغمبر پیدا کړی دی د ټولو پیغمبرانو به اشتها وه یا د الله شوق و چې زه د پیغمبر دا صفات ټولو ته مخامخ وښیمه هر پیغمبر ته چې الله را لیږو نو د هغه نه وعده اخیستې وه نو ضروري خبره دا ده چې د هر پیغمبر به په زړه کې ده چې دا به کوم پیغمبري چې موږ الله را لیږي او پهله نه وعده الي نو دې وجې نه چې کله ټول پیغمبران د دنیا نه رخصت شو الله رب العزت په عالم آخرت کې یو پروګرام ارینج کو یو پروګرام انعقاد وکړو جوړ کو چې هغه ټول پیغمبرانو په زړه کې چې د کم پیغمبر خواهش شو په آخرت کې خو به اسې ملاویږي د هغې نه مخکې محمد رسول الله ټولو سره ملاومه الله رب العزت پیغمبر اسمانونو ته راوغوښتلو او الله د آدم علیه السلام نه والا د عیسی علیه السلام پورې ټول پیغمبران راجمع کړه څنګه راجمع کړه څنګه چې الله دنیا کې موږ پیدا کړي راجمع کړي هغه الله یې هلته هم راجمع کولی شي او هغه الله څنګه چې دلته موږ یو انسان عزتمندو کیمره ولګوي د امریکي خلک دلته نښکاري نو رب کائنات سره خو ډېر اعلی نظام دی هغه ټول پیغمبران هر ځای کې هر قسمه طریقو باندې جمع کولی شي دلته به موجود وي او هلته به هم بوځي او دواړو ځایونو کې به ښکاري الله رب العزت ټول پیغمبران راجمع کړو او محمد رسول الله ته وایي ورشه د دوی امام شو جمع ورکا نو د ټولو پیغمبرانو د زړه خواهش یې پوره کړو د محمد رسول الله د ملاقات خو څه کې ډېرو پیغمبرانو د نبی علیه السلام د امت خواهش هم کړی چې موږ دې امت کې راوله نو موږ څومره خوش نصیبه یو چې بن مانګې او بلا مانګې بغیر د غوښتلو نه الله رب العزت په دې امت کې پیدا کړ نو الله رب العزت نبی علیه الصلاۃ والسلام له ډېر صفات ورکړي د نبی علیه الصلاۃ والسلام د سیرت جلسې کول او دا شان عزتمندو د دې تاریخ بیانول او د طریقې بیانول دا ولې ضروری دي د دې درې فایدې دي چې موږ سیرت بیانو د دې درې فایدې دي یو دا دی
چې د محمد رسول الله د ذات نه به واقف کېږي د هغه د ذات شناخت د مسلمان دپاره به حیثیت مسلمان ضروری دی چې ته پیژنې. دویم نمبر د هغه محبت به پیدا کېږي ځکه چې ته څوک نه پیژنې نو د هغه سره به مینه څنګه وکړې. نو چې کله ته هغه وپیژنې نو د هغه په تکرار سره د هغه په خبرو سره د هغه په بار بار بیان سره ستا په زړه کې مینه راشي. د چا تذکیری چې کېږي نو هغه بیا عزتمندو هغه سره مینه پیدا کېږي. اعد ذکر نعمان لنا ان ذکره مسکن اذا کررته یتزوع. وی مشک څومره ډقې راډقې نو د هغه خوشبو زیاتېږي. نو زما د حبیب تذکرې ما ته بار بار کوه چې زما د مینې او د محبت نور مو سره زیاتېږي. نو دې سره مینه محبت پیدا کېږي. او دریم نمبر فایده دا ده چې چا سره مینه محبت پیدا شي نو د هغه اتباع کول د هغه پیروي او اطاعت کول اسانېږي. ته به د یو کس خبره ولې منې چې اول خو د هغه نه متاثره یې که نه چې دا د لیډرۍ قابل دی دا د مشرۍ قابل دی نو هغه به ته اله خبرېږي چې د هغه تاریخ ته بیانې د هغه ذکر کې. الله قرآن کې وایي چې د پیغمبرانو تاریخ او د سردار دو جهان نزان خبرول ولی ضروری. النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. و یاد لرئ مؤمنانو ستاسو د دې خپل بدن نم تاسو باندې مؤمنانو باندې محمد رسول الله ګران پکار دی اولا پکار دی اعلی پکار دی. کستا د ځان نم تا ته محبوب نه نو ته ایماندار نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام وی لا یؤمن لا یؤمن لا یؤمن. وی مؤمن نه دی سره هغه انسان او هغه انسان مؤمن کیدی نشي. لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین. چې تر څو پورې زور ته د خپل مور پلار او د خپل ځان او د بچو نه زیات محبوب نشما. عزتمندو زمونږ د ایمان پیمانه دا پیمانه ترازو دی ځان له ایمان چې کولی شي چې څومره ایماندار د محمد رسول الله مینه په زړه کې وګوره. که مینه دې زیاته نو صحیح مسلمان او که مینه دې نه وي نو ډنواډول مسلمان او صحیح نه. نو د دې وجې نه عزتمندو اتباع به اسانېږي. دا درې فایدې دي. یو به ته واقف کېږي بله به دې مینه پیدا کېږي دریم اتباع به درته اسانېږي. د دې لوی لوی خلکو ولې کسان ډېري وجه دا د هغوی کې صفاتي کوالټي وي او هغې نه انسان خبر شوي ځکه هغه پسې روان. نو دغه رنګې د ټولو نه لوی انسان د الله نه بعد هغه محمد رسول الله دی. نو د ده نه به ته ځان واقف کې او که داسې نه نو عزتمندو بیا به د ایمان معتبر نه وي او دا شان ګډو وړو باندې به سرې. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو مسلمانان سکے انګریزان هم د دې تعریف کړی دی. یو انګریز یو کتاب لیکلی دی د 100 مین سل مشهور شخصیات هغه لیکلی دي او په هغه سلو کې هغه وایي د ټولو نه په 1 نمبر باندې چې د چا تذکره کړې د هغه محمد رسول الله دی دی انګریز. او په 4 نمبر ځای باندې د عیسی علیه السلام تذکره کړې ده او په 14 ځای باندې مرتبه باندې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ تذکره کړې ده. د خلاف د دوی انګریز دی خو هغه په خپله باندې مقدمه لیکلې ده او مقدمه کې کتاب نمخ کې یو څو خبرې لیکلې دي چې ما باندې خو به خلک اعتراض کوي چې ته یې انګریز او ته صفت کې په 1 او په 1 نمبر باندې د محمد رسول الله نو ته ځان ته څنګه عیسائی وې. خپل پیغمبر دې رسته کړی دی یا نور پیغمبران دې رسته کړي او دا دې مخکې کړی دی. نو هغه خبرې کړي دي عیسایانو ته وایي چې ګوره په څو لحاظو سره محمد رسول الله د عیسی علیه السلام نه بهتر دی او زما قلم زه مجبوره کړم او زه مجبوره شوم چې ته شخصیاتو باندې کتاب لیکي نو د ټولو نه فسټ او مست او په اول کې چې کوم دی هغه انسان راوله چې په خوبیانو کې د ټولو نه اعلی وایي ما ته د 100 کسانو نمونې لیکلي نو سوچ کوه د به څومره د زرګانو کسانو تاریخ کتلی خو څه یې پکې خوښ کړي چې دا پکې اعلی دي بیا په هغه 100 کې اعلیو کې د ټولو نه اعلی محمد رسول الله دی. نو د پیغمبر تذکره ډیره اعلی چیز دی. الله قرآن کې وایي کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی هذا الحق وموعظة وذکرى للمؤمنین. الله وایي پیغمبر ته وایي زه تا ته د نورو پیغمبرانو قصې کومه. نبی علیہ السلام ته وایي زه تا ته د پیغمبرانو قصې بیانوم چې ستا زړه پې مضبوط شي او دغه رنګې نصیحت خلکو تاثیر شي او دا شان د هغې تذکره د مؤمنانو دپاره دا فایده لري. او الله رب العزت قرآن کې تاسو وګورئ
د پیغمبرانو په نومونو باندې سورتونه جوړي، سوره ابراهیم، او دغه رنګې د اولیاو په نوم باندې سوره مریم او لقمان، او دغه رنګې د پیغمبرانو د هود علیه السلام تذکره، د ډېرو پیغمبرانو اسماعیل، ابراهیم علیه السلام، د دې ټولو پیغمبرانو تذکره کړې ده. نو هغه انګریز وایي چې عیسی علیه السلام نه محمد رسول الله ډېر افضل دی، یو څو حیثیتونو سره. وایي ګوره د هغه ژبه محفوظ ده، د هغه وطن محفوظ دی، د هغه ښار محفوظ دی، او د هغه تاریخ محفوظ دی، او هغه بادشاهت کړی دی، او هغه بیبیانې کړي دي، او هغوی جهاد کړی دی. نو د دنیا هر یو ښه کار چې ته یادې هغه په محمد رسول الله کې موجود دی. نو عیسایانو ته وایي چې زه دله فضیلت ورکومه، نو زه دا باقاعده په دلیل سره ورکومه، او هغه ذکر کړي دي، هغه وجوهات یې ذکر کړي دي چې ګوره د نبي علیه الصلاة والسلام د هغه علاقه محفوظ ده، بس علاقه یې څه کې قبر یې محفوظ دی، ژبه یې محفوظ ده. تاسو وګورئ په دې وخت کې د نورو پیغمبرانو قبرونه نه دي معلوم، د یو څو پیغمبرانو قبرونه معلوم دي، خو هغه یقیني طور سره نه دي معلوم چې واقعي دا د دې پیغمبر قبر دی. لکه د نوح علیه الصلاة والسلام قبر باره کې وایي چې دا په لبنان کې دی، او دا شان د موسی علیه الصلاة والسلام قبر په شام کې دی، او د عیسی علیه الصلاة والسلام قبر په فلسطین کې دی، فرضي قبر. او دا شان چې کوم د ابراهیم علیه السلام قبر په فلسطین کې دی، الخلیل مقام کې. نو د عیسی علیه السلام باره کې دا مشهوره ده، اگر چې دا خبره غلطه ده، ځکه عیسی علیه الصلاة والسلام الله اسمانونو ته خېجولی دی. دویم دا عقیده د عزتمندو چې اسمانونو ته ختلی دی، خو قبر یې جوړ کړی سي فرضي. ځکه په خپله د انجیل په نسخو کې لیکلي دي چې یو ځل مریم قبرستان ته راله او کتل یې د عیسی علیه الصلاة والسلام یې کتو، وایي هغه په قبرونو کې کتلو، د بره نه داسې چې کوم دی نور راښکاره شو، او په هغې کې ورته عیسی علیه السلام راښکاره شو، او هغه ورته ویل چې زه خو دلته بره په اسمانونو کې یم. نو په خپلو کتابونو لیکلي چې اسمانونو کې دي، او قرآن وایي وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه علیهم او بل رفعه الله الی، نه قتل شوی دی او نه پانسی شوی دی، بلکې الله اسمانونو ته خېجولی دی. او اخیره کې به راځي عیسی علیه الصلاة والسلام او د نبی علیه الصلاة والسلام گواهی به کوي، او ډېر عیسایان به په هغه باندې ایمان راوړي، د هغه په خبرو باندې چې واقعي محمد رسول الله د ټول نه اعلی پیغمبر دی. ځکه ورته وایي دا تاسو څه کوئ، او څه یهودیان به هم اسلام راوړي. اخر کې دا چې کله عیسی علیه الصلاة والسلام په خپله راشي او په خپله بیان وکړي، نو عیسایان وایي دا وی قتل کړی شوی دی. الله وی نه قتل کړی شوی نه دی، ما د دې حفاظت. یو طرف ته ورته عیسایان د الله زوی وي، یو بل طرف ته وایي خلکو مړ کړی. نو نعوذ بالله د دوی دا مطلب دی چې الله خپل بچی نه شو بچ کولی. نو الله رب العزت اسمانونو ته په عزت سره خېجولی دی، او دا هم د دې لپاره خېجولی چې د نبي آخر زمان تصدیق به کوي، د نبي علیه الصلاة والسلام تصدیق به کوي، د دې لپاره به دا راولي. نو قبر د پیغمبرانو معلوم نه دی، د عیسی علیه السلام چې کوم قبر دی هغه فرضي قبر دی، فرضي قبر دی. او د نبی علیه الصلاة والسلام قبر معلوم دی، د نورو پیغمبرانو 1,24,000 پیغمبران تیر شوي دي. دویم روایت مطابق 2,00,000 پیغمبران تیر شوي دي، او بیا هم عزتمندو د هغوی قبرونه نه دي معلوم. او د محمد رسول الله قبر داسې معلوم دی چې مسلمانان څه کې کافران هم پیژني، وایي مدینه منوره. او زمونږ د ماشومانو او د غټو او د نرو او د ښځو د زړه د خواهش او ارماني چې د محمد رسول الله روضې له به کله لاړ شو. او شاعرانو پې شعرونه لیکلي، زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، او جانان پیخي قدمونه داسې خواره نه ده. قدمونه خپې بلې خپې به خلک ګرځېدل، سپلی به یې نه په خوا کولی د هغه په کلي کې. نو بهرحال عزتمندو د نبی علیه السلام قبر دومره معلوم دی. نو دا عیسائی په خپله باندې وایي، عیسایانو ته وایي چې ګوره د دې پیغمبر قبر هم معلوم دی، او د عیسی علیه السلام قبر نشته، یا که معلوم دی نو هغه په قبر کې نشته. د نبی علیه السلام قبر دومره معلوم دی، زمونږ علماو مسله لیکلې ده چې کم انسان د نبی علیه السلام د قبر انکار کوي،
یعنی دا وایي چې د مدینه کې کم قبر دی دا د نبی علیه الصلاۃ والسلام نبی آخر زمان نه دی، یا د نبی علیه السلام قبر نامعلوم دی، معلوم نه دی سره چې چرته دی، په دې باندې دا انسان د اسلام نه خارج کیږي. لکه د قرآن د آیات چې انکار کې، ځکه هغه یقیني طور سره هغه خبره قرآن را رسېدلی دی او متواتر طریقې سره را رسېدلی ده. دقرنګې د نبي علیه السلام د قبر خبره موږ ته متواترو طریقو سره را رسېدلې ده. ټولو صحابه کرامو لیدلی وو چې هلته خو بیا هغې نه به تابعین او د هغه وخت نه سلامونه شروع شوي دي، تر اوسه پورې تر قیامت ورځه پورې به د هغې سلامونه کېږي او لکونه روپۍ به د هغه په قبر باندې صرف خلک قربان کوي او د هغه سلام له به ورځي. نو د نبي علیه السلام قبر معلوم دی. بیا وایي د هغه ژبه معلومه ده، عربي ژبه یې ده. د نورو پیغمبرانو ژبې ختمې شوې او د ده ژبه اوس هم قایمه ده. او په دې وخت کې په اقوام متحده کې په شپږو ژبو کې چې کوم دی خبرې کېږي او په هغې کې یو ژبه عربي ژبه ده. الله دې ژبې له کمالات ورکړي دي او ټول خلک لګېدي چې عرب ختم کړي، عربي ختمه کړي، نشي ختمولی. حالانکې عربو سره فوج نشته دی، بظاهرو سره طاقت نشته دی، د ټولې دنیا خلک دې پسې لګېدلي دي چې دغه ځای ختم کړي او الله رب العزت بیا هم چې کوم دی دغه عرب او دغه عربي نه ختموي. دا یو ژبه د الله هغې له کمال ورکړی دی. نو وایي څنګه به زه نه وایم چې محمد رسول الله په ایک نمبر دی، دا هغه عیسایي وایي او هغه د بلې ژبې والا کس وایي، هغه دشمن دا وایي چې ما باندې به عیسایان اعتراض کوي. نو د هغه ژبه محفوظه. بل وایي ګوره هغه جهادونه کړي دي، وایي عیسی علیه السلام جهاد نه و کړی، هغه وخت کې د هغې ضرورت نه او هغه به دعوت او تبلیغ کول او تصوف به یې کو، د پیرانو صاحبانو د تبلیغ والا په شان باندې محنت به یې کو. او محمد رسول الله 14 جنګونه په خپله کړي دي او 54 په خپل ژوند باندې چې کوم دی معرکې لیږلي دي او سرایه یې لیږلي دي، د غزا دپاره یې خلک لیږلي. نو اتیا د ده په وخت کې او د ده په ژوند کې چې کوم دی معرکې شوي دي باطلو سره. نبی علیہ السلام د هجرت نه بعد تقریبا هر 2 میاشتو کې چې تقسیم کی نو تقریبا هر 2 میاشتو کې یو جهاد شوی دی. نو د جهاد کړی دی. ګوره د پیغمبر دومره لوی صفت دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام 81 غزاوات او سرایا د ده په دور کې شوي دي. نن هغه صفت د خلکو هیر شو. مسلمان د دې وجې نه ذلیله شو، څوک ترې نه یریږي. دا حالت دی عزتمند. د جهاد نوم اغستل دا یو دهشتګردي اوس وګرځېدله، نوم یې نشي اغستی. حالانکې حدیث کې راځي چې د کوم مسلمان جهاد سره مینه نه وي او یا جهاد ونه کړو، نه جهاد وکړو او نه ورسره زړه کې مینه شته، وایي دا مسلمان چې مړ شو مات علی شعبة النفاق، دا منافق مړ شو، منافق مړ شو. خپل دین دپاره به جذبه ساتي، که زما دین دپاره زما د بدن ضرورت رالی، زما د وینې ضرورت رالی، نو زما وینې دومره خوږې نه دي، زما دا وینې د شریعت او د دین او د اسلام نه قربان. او دا به د الله سعادتي چې زما دا ګنده وینه او د خیره نه وینه الله د خپل ذات دپاره او د خپل دین دپاره قبوله کړي، دا به ته خپل سعادت ګڼي. چې نسبت خاک را به عالم پاک، چېرته دا خاکی انسان او چېرته الله پاک او د الله پاک دین، خو چې دا قبول کړي نو دا سعادت دی زموږ دپاره. نو بهرحال عزتمندو وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام محمد وی د عیسی نه افضل دی، په خپله باندې هغه بیانوي چې ګوره د جهادونه کړي دي. بل وی ګوره د په دنیا باندې حکومت کړی دی. او عیسی علیہ السلام عام تبلیغي سړی او دا شان چې کوم دی خلکو ته به واعظ او نصیحت کول او داسې د دنیا د دې څیزونو سره مینه محبت بالکل نو. او یو 2 صادرونه سره یو نه به لنګ والو او بل به ځان نه بره تاو صادر پشان باندې، او یو سره د لرګي او ګومنځ وا، او یو سره یو کنډولو او په هغې کې به اوبو د خوراک سکاک سامان خور استعمالو. او څه وخت کې هغه هم لرې کړه. نو یو ملنګ انسان یو فقیر انسان او خلکو له به دعوتونه ورکول او د دنیا نه به بې رغبتي ورته بیانوله، د آخرت رغبت به ورته بیانو. یو جلیل القدر پیغمبر دی عیسی علیہ السلام، الله ول انجیل کتاب ورکړی دی، خو جهاد دغه په زمانه کې نه دی شوی. او دغه رنګې حکومت یې نه دی کړی. نو یو ځل یو کس ولیدلو چې هغه په لاس باندې په لپه باندې اوبه څکلې، نو بس کنډول یې چاله ورکړو، ویل دا خو په لپه باندې اوبه څکلی کېږي، نو کنډول ته څه ضرورت دی او ګیلاس او جام ته څه ضرورت دی. او یو ځل یو کس وکړو هغه مخ وینځلو او په ګیره کې داسې
خلال کو ګوتې والی وی لکه د ګمنځ ضرورت هم نشته دا خو ګمنځ سړي سره قدرتي پیدا شوې ده په دې باندې ګیره ګمنځ کېږي هغه هم چاله ورکړه او بعضې تاریخونو لیکلي چې بالغ هم چاله ورکړو یو ځل یو سړی ولیدو نو د سر نه لاس لاندې کړی هملاس ته وایي بالغ ته خو ضرورت نشته قدرتي بالغ سړي سره شته څنګه یې د سر نه لاندې او نبی علیه صلات وسلام جهادونه کړي جهاد ته وتلی حملې پې شوي دي او دغه رنګې د ده مخامخ به ټول هر څه میدان به لګېدلی او دا ډېر ګران کار دی نو د دې وجې نه د ده مرتبه وایي ډېره اعلی ده د ده مرتبه ډېره اعلی ده ځکه وایي ما په خپل کتاب کې 1 نمبر باندې محمد ذکر کړی دی صلی الله علیه وسلم نو دا حالات دي عزتمندو او بیا وایي ګوره د ده بیبیان حکمراني کړې ده نبی علیه السلام چې کله وفات کېدو نو 10 لاک مربع میل باندې د ده حکومت و 10 لکه مربع میل ځمکه باندې د ده حکومت راغلی بیا د نبی علیه او د ده شاګردانو بیا حکومتونه کړي نو عثمان رضی الله تعالی عنه په وخت کې 44 لاک مربع میل ځمکه فتح شوې وه بیا د هغوی شاګردان وایي د ده خلفا ټول چې کوم دی حکومتونه کړي په خپل حکومت حکمران تیر شوی بادشاه تیر شوی دی شاګردان ابوبکر صدیق حضرت عمر او دغه حضرت علی صاحب عثمان معاویه رضی الله تعالی عنهم حسن امام حسن رضی الله تعالی عنه عبدالله بن زبیر دا ټول بادشاهان تیر شوي بیا د دې شاګردان بادشاهان تیر شوي دي نو په دنیا باندې حکومتونه کړي دي دوی نو ځکه وایي زه مجبوره شوم او په کتاب کې مې اول نمبر د ده تذکره وکړه بیا وګوره وایي د ده معاشرتي زندګي ته وګوره او خانګي زندګي ته وګوره د 1109 بیبیانو سره نکاح کړې ده نو 9 بیبیانې سنبالول د هغې رشته دارونه او قامونه سنبالول او هغې سره عزیز ولی او رشته داري پالل او په هغې کې خواري او محنت کول دا څومره ګران کار دی او د هغوی سره صحیح طریقې سره زندګي تیرول او د هغوی د خوراک سکاک خیال ساتل د هغوی د استوګنې خیال ساتل د هغوی د نفقې خیال ساتل د هغوی د بیمارو دوایي وغیره خیال ساتل دا څومره ګران کار دی وی او عیسی علیه صلات وسلام واده نه دی کړی نو وایي ځکه عیسایانو ته وایي چې ما د محمد تذکره په اول نمبر باندې وکړله چې دا هر اعتبار سره اعلی او بالا دی او دا مختلفو طریقو سره تاریخي محفوظ دی تاریخ د عیسی علیه السلام په تاریخ کې اختلافات دي او د نبی علیه صلات وسلام تاریخ محفوظ منټونه سکندونه محفوظ د عام الفیل کالو او دا شان چې کوم دی د پیر ورځ وه او 22 اپریلو او دا 571 عیسوي او دا 628 بکرمی او 4:20 باندې نبی علیه صلات وسلام دنیا ته راغلی دی یو څیز معلوم دی د سبا صادق وخت او د صبح صادق وخت اشاره شوه دې خبرې ته سحر 2 قسمه سحر وي یو ځل سحر راشي داسې په اوږدو باندې رڼا راښکاره شي دې ته وایي صبح کاذب دروغجن سار شوی نه رڼا خو وي خو داسې نیغه رڼا وي دې وخت کې مونځ نه کېږي لا ټایم نه داخل شوی کله چې پلنو باندې د اسمان په دې پلنو باندې مستطیل اعتبار سره هغه رڼا راښکاره شي دې ته وایي صبح صادق اوس سحر شو دغه ټایم به مونځ کې نو نبی علیه صلات وسلام الله د او د دې منځ کې لږ وخت د منټونو فرق الله رب العزت د دې په دې منټونو کې خیال وساتو په کاذب وخت کې رانوستو په صادق وخت کې راوستو چې اشاره خلکو ته وشي چې څنګه دا وخت صادق دی د قرنګ زما پیغمبر صادق دی څنګه چې د کاذب وخت نه الله وساتلو د قرنګ الله د کذب نه او د دروغ نه او د دې ټولو ګندونو نه الله حفاظت کړی دی نن یو قوم را پاسیږي فرانس هغه زموږ د پیغمبر توهین کوي دا در حقیقت خپل توهین کوي ما درته ویلي چې د محمد نوم ذکر کې نو ته پیله په هغه صفت کې او وروسته د هغه توهین کې نو دا څنګه توهین شو اول د هغه صفت کې او بیا مذمت کې نو هغه انسان د فرانس وزیر اعظم ځان یې دومره ذلیله کو چې نن خلک په سټورونو کې او دغه رنګ عزتمندو په مختلف ګنده ځایونو کې د هغه تصویر لګوي چې دوکان ته ننوځي اول به د هغه په تصویر خپک دی بیا به دوکان ته ننوځي ځان یې ذلیله کو په قومونو کې ځان ذلیله کو او څوک کارټون شایع کوي څوک څه شایع کوي په دې سیزو پونکو سے یہ چراغ بجایا نه جائے گا دا داسې چراغ نه دی چې دا په پوکو باندې ته مړ کولی شي
دا سردار دو جهان دی. دا ورشه د انګریزان پلارانو نه تپوس وکړه، ورشه د هندوانو نه تپوس وکړه چې د ده تاریخ درته بیان کی او د ده خصوصیات درته بیان کی. ستا په کارټون جوړولو باندې، ستا په یو څو خبرو باندې د هغه په ذات باندې اسم نه راځي. دا خو هغه پیغمبر دی، ته د توهین کې چې چا به د توهین وکړو، چا به د پسې خبره وکړه. الله به قرآن کې آیاتونه نازل کړه. یو ځل کافرانو وویلې فرانس والا ته وایو موږ تا دپاره کافي یو. نبي علیه السلام پسې به چا خبرې وکړې ویقول الذین کفروا لست مرسلا. کافرانو ویلې ته د الله رسول نه. الله آیاتونه راولېږله یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. الله وی زما دې په قرآن قسمی چې دا زما رسول دی. کافرانو خبرې وکړې یا ایها الذین نزل علیه الذکر، یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون. وی ته لیونی، نبی علیہ السلام ته لیونی ویلو. الله قرآن کی آیاتونه راولېږل نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. الله وی زما دې په هغه قلم باندې قسم وي چې ستاسو یو یو حرکت یې لیږلی چې زما پیغمبر مجنون نه دی. بیا کافران ویل یقولون ائنا لتارکو آلهتنا لشاعر. وی دا زمون معبودانو پسې چې خبرې کوي دا خو اسی شاعر دی. نبی علیہ السلام خپه شو. الله زما پیغمبره مه خپه کېږه، زه به نور آیاتونه رالیږم. فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم. الله وی زما دې په هغه شیزونو قسم وي چې تاسو لیدلی وي، زما دې په هغه شیزونو قسم وي چې تاسو نه دي لیدلی، چې زما رسول چې کم دی دا د شاعرانو خبرې نه کوي، دا پیغمبر دی. نو د فرانس په خبرو باندې زموږ د پیغمبر هیڅ عزت نه کمیږي، نور هم عزت زیاتیږي. هندوانو مې بې صفت بیان کی، سکان هم صفت بیان کی، انګریزان هم صفت بیان کی. نو دوی ځان قومونه ځان پسې شرموي. خو دا وجه څه ده عزتمندو؟ وجه څه ده چې ولې انګریزان زموږ نه یېرېږي، ولې غیر خلک زموږ نه یېرېږي؟ یو ځل د مسلمانانو او انګریزان راجمع شوي خبرې کول، نو یو یا هندوانو یو هندو د مسلمان نه تپوس کوي چې دا څه چل دی؟ زموږ آبا او اجداد ستاسو د آبا او اجداد نه یېرېدل او لرزېدل به تې، نن چې کوم دی تاسو د انګریزانو نه یېرېږئ. د دې وجه څه ده؟ نو یو مسلمان ولا منصفانه جواب ورکو. وی هغه وجه دا ده چې زموږ مخکینی خلک چې کوم دی هغه نقل مار نو، نقلونه نه کول د دوی قوم. هغوی سره خپل ثقافت و، هغوی سره خپل دین و، هغوی سره خپل ژبه وه، هغوی سره خپل عزتمندو علاقه وه، هغوی سره خپل وطن و، او دا ټول څیزونه سره خپل و. او نن موږ چې کوم دی انګریزانو نقل مار قوم جوړ شوي او د نقل مار انسان نه څوک نه یېرېږي. زموږ لباس د هغوی دی. پینټ شرټ ته ولې اچې؟ که جایز هم دی بالفرض تیس اچې څه دپاره؟ نن سبا انګریزان ډېره شي په هغې کې تا ته څه میلاوي؟ نو د دغه قوم نه میلاوي. کلین شیو ته ولې کې؟ د انګریزانو په شان شکل ولې جوړې؟ دا ته د هغوی غلامي کې. اوس انګریزانو هم ګیرې پرېغوستې، فلمونو اکټرانو ګیرې پرېغوستلې، هغوی ته پته ولګېده چې په ګیره کې انسان ډېر ښایسته ښکاري. او زمونږ خلک د هغوی نقل مارونه کوي. نو نقل مار قوم او سوالګر قوم نه څوک نه یېرېږي، ځکه انګریزان زمونږ نه یېرېږي. الحمدلله دا علما موجود دي، او دا علما موجود دي، دا مدرسې موجود دي، زمونږ فوج موجود دی. د دې وجې نه دغه انګریزان یېرېږي. یعنې تاسو به وختي د پیاز او د ګازرو په شان کټ کړی وي. خو یو د خپل فوج شکریا ادا کوي، یو د علماو دې سپینو پټکونه او دې تورو پټکونه او دې ټوپونه دغه د بمونو نه زیات یېرېږي. وایي دا لیوني خلک دي، پیغمبر باندې عاشقان دي او د لیونو نه خلک یېرېږي، د سمو نه څوک نه یېرېږي. لیونو نه خلک یېرېږي. وایي دوی ته صرف ووایه چې د پیغمبر توهین دی، به دوی د سر نه دانګي وایي. دوی هم دا پټکې خپل کفن جوړوي او دوی ټوپ کوي، د دې نه یېرېږي. نن د علماو مرګونه کېږي عزتمندو. زمونږ په ملک په اسلامي ملکونو کې په علماو باندې حملې کېږي. په یو جرنل کرنل باندې حمله ونه شوه، او دغه رنګې بل چا باندې حمله ونه شوه چې ځي راځي په عالم باندې حمله کېږي. په مدرسو کې په جومات کې دن نه کېږي. دا د ګمراهۍ سبب دی. او زمونږ په قوم باندې به عذاب راځي د دې د وجې نه. دا یاد لرئ، که زمونږ حکومت دې ته توجه نه کوي او د علماو حفاظت نه کوي، په دوی باندې به عذابونه راځي. غیر قومونه به دا نواله کوي. او تاسو یقین وکئ چې کله د جهاد موقع راله همدغه د سپینو پټکو والا او د دې ټوپو والا خلک په اول نمبر وایي. یعنې ورشئ د اسلامي فوج او د پاکستان د فوج نه تپوس وکئ چې کله په تاسو باندې سخت وخت راغلی، د ټولو نه زیات تاسو چاته مرسته کړې، هغه وایي دا د ټاټونو والا او دا د مدرسو والا خلک زموږ نه مخکې چې کوم دی رواني په صفونو کې، او بیا هم د دې حفاظت نه کېږي. زموږ د ملک حفاظت هم مولیان کوي او کړی هم دی، او دا ملک آزاد کړی هم مولیانو علما او فوجیانو سره دی. نو د دې وجې نه عزتمندو د دوی ناقدري مه کوئ. الله رب العزت دې موږ او تاسو ته د پیغمبر په طریقو باندې عمل کولو توفیق راکړي.
اذان